السلام علیکم ملګرو د افسوس مقام دی چې د شیخ صاحب خبرې غلطي کټ کړي د سیاق او سباق نه هټ کر پیش کړي دي په سوشل میډیا باندې دا بړوګان لر او بر بړوګان لګیا دي او د شیخ صاحب خبرې کټ کړي دي او هغه غلطي نشر کوي او بیا بکواسات کوي په اصل کې شیخ صاحب د جنگ بندۍ باندې د خوشحالي اظهار ولی کړی دی او بیا د عاصم منیر تعریف ولې کړی د پاکستان د حکومت ولې کړی دی نو د شیخ صاحب دا خبرې تاسو واورئ یقینا تاسو به هم په دې خوشحاله شئ چې شیخ صاحب یقینا ښه کار کړی صحیح کار یې کړی دی او شیخ صاحب چې کم د خوشحالۍ اظهار کړی یقینا موږ له هم پکار ده چې د خوشحالۍ اظهار وکړو راځئ د شیخ صاحب نه واورئ چې شیخ صاحب د خوشحالۍ اظهار ولې کړی او د دې وجه څه ده د شیخ صاحب پوره ویډیو کلیپ واورئ دا کلیپ څوک بالکل په سوشل میډیا کې نه نشر کوي نه څوک نه ګوري راځئ نن یې در سره زه شریکوم ضروري واورئ او مخکې ملګرو سره شیر کوئ که ویډیو هم خوښه شوه نو لایک یې کوئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه یو خبره مې شایره شوه ضروري غوندې خبره دا ده چې الحمدلله هلکه زه ګورې صفا او پاک او حق خبره کوم د خدای پاک فضل دی ډېره موده دا اوس چې خلک تلي عمرې له او واپس راتل بلا فلیټونه کینسل شو ولې ځکه دا د خلیج جنګ د ایران او د اسرائیلو هغه جنګونه او بیا هغې کې په سعودي باندې او په دې بحرین او په دې قطر کې د امریکې په دغه اډو باندې هغه بمباري کوله پر یاده را که نه ډېر فلیټونه کینسل شو قسم دی چې زموږ د علاقې ډېر خلک په بحرین کې ډېر هلکان په قطر کې او دارنګې په اماراتو کې په دوبۍ کې جړل به چې خدایه دا خو فلیټونه بند دي مونږ خو تللی نه شو دا به څه کوو او بمبارې دا یو لوی مسله وه ډېر لوی جنګونه ډېر لوی د خلیج ممالک او دا په لوی غم کې پراته الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېده نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای په فضل او بار ملکونو کې چې کوم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد خلک قدر کوي خلک عزت کوي د پاکستان ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ دا د خدای فضل او د خدای کرم او ای دغه مردار که دی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو دغه رضی نو نن هغه هم وایي در پاکستان شکریه ادا کړو او د پاکستان د وزیر اعظم او د دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غوښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی او یې خبره نور هم جوړېدو واله ده وایي زم پاکستان ته را روان یم نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت کوو چې خو ډېر پلیت قدم دی نو بهر کې په خیر د پاکستان یو امیج یو نوم پې اوچتېږي نور هم غټه خبره ده نو موږ به د دې دعا به کوې نن چې خدایه ولې چې زموږ دا ملک اوچت شي وځلېږي نو ته به هم ځلېږې موږ به هم ځلېږو خدای دې زموږ دا ملک وځلې نور دې هم خدای وځلې او چې دا څومره کوششونه وشو د امن دپاره امن خو ښه شی دی چې امن نی خو تباهي ده چې دا څومره کوششونه وشو او په دې مسلمانانو ملکونو کې دا امن راغی بدمني ختمه شوه دا د پاکستان د کوششونو په برکت باندې الله دې نور هم ترقي ورکړي الله دې نور هم کامیابي ورکړي دا دعا به موږ د الله نه کوو په وطنونو کې د خدای امن راولي او دا سوال به ورسره زړه د اخلاص نه کوو چې زموږ دا ملک په ډېرو قربانو جوړ دی الله دې دې له نوره ترقي ورکړي خو د دې ملک کوڅه کوڅه ګوټ ګوټه گله گله او کوڅه کوڅه د الله د قرآن او د سنت په رڼا روښانه کړي دا سوال به ولګوو